په موبایل باندې چې کله موږ ډیټا کولاو کړو نو زموږ بیلنس خوري. زموږ سره اکثر په موبایل کې دوه سیمانې نو یو موږ د خبرو لپاره ساتو، په هغې کې راسره بیلنس وي، او بل چې دی دا خالي د انټرنیټ لپاره ساتو. زیات کر کسانو سره به دا طریقه به کوي نو دوه سیمان به ساتي، ځکه که په یو تاسو استعمالوئ نو هغه به لازم دا چل کې ستاسو ډیټا چې دا به خوري. خو ځینو دوه ساتي او په دوو کې ورسره هم دا غلطي وشي، اکثر یې سیټینګ آوټ کړی لکه کوم چې د ډیټا لپاره سیمې نو په هغه ځای باندې د خبرو هغه لګولی نو هغه بیلنس چې دی دا خوري په پیسو باندې هغه نټ کېږي. نو په دې ویډیو کې به دغه سیټینګ زه تاسو ته ښیم، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا طریقه به ډېرو کسانو نه ورځي، خو کمتر داسې کسان به چې هغو له به دا طریقه نه ورځي. نو چې تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ، کله چې تاسو ډیټا کولاوئ نو ستاسو د هغه پیکیج هغه چې دی هغه به کولاویږي، لکه په کوم چې تاسو د MBR پیکیج کړی هغه به کولاویږي. نو دا څنګه کېږي؟ زه موبایل سکرین ته یو طریقه زده کوم. سکرین ته رالو، موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی، دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ. په هغې کې به راشئ موبایل نیټورک، کېدای شي تاسو په هغې کې جدای سیټینګ وي، خو زموږ به دې کې چې دی موبایل نیټورک به دې کې دننه موجود دی. نو دا به ځان سره کولاو کوئ. په هغې کې بیا تاسو کولاو کوئ سیم منیجمنټ، دا چې لیکلی دا به کولاو کوئ، یا به دا په خپل سیټینګ کې چې دی سرچ پای کوئ، نو تاسو ته به دا اپشن چې دی دا به راشي دغه شانتې، دا به ځان سره کولاو کوئ. چې کولاو کوئ نو دلته کې به تاسو ته دواړه سیمان چې دي دا به شو کېږي. نو چې شو کېږي دلته کې اوس زموږ چې دی په سیم 1 باندې چې دی زموږ ډیټا کولاو ده، نو په سیم 1 کې چې دی زموږ هغه ډیټا موجود ده نو کولاو ده دغه شانتې. نو دغه شان تاسو د دې ځای نه دا چینج کولی شئ. تاسو به اول وګورئ چې زموږ ډیټا والا سیم په کم نمبر کې پروت دی، که په 1 کې پروت وي نو به دلته کې 1 ته چې دی هغې ته به یې راوړئ. نو دغه شان دا سیټینګ به ورکوئ. دلته کې په ځینو موبایل کې چې دی د 4G او د دې هغه اپشن چې دی هغه یې په کوم ورکړی، نه به تاسو ته شو کېږي. زموږ اوس دواړه سیمان چې دي هغه 4G سپورټر دي، دا دواړه ښکارېږي. بل د دې ځای نه تاسو د دې 4G او دا کولاوالی او بندولی هم شي د دې ځای نه، د دواړو سیمانو چې دی د دې ځای نه بندولی کولاولی شي. نو دې ځای نه بندېږي کولاویږي هم، او له دې ځای نه چې دی تاسو د ډیټا سیټینګ وکړئ نو له پاسه کله تاسو ډیټا کولاوئ نو به ډایرکټ کولاویږي. بل تاسو یو سیم چې دی هغه بند ساتئ نو هغه هم د دې ځای نه بندولی شي. لکه اوس زموږ یو سیم چې دی له پاسه نه سیګنل لاړو، دا یو سیم بند شو. دغه شانتې دا سیم چې دی تاسو د دې ځای نه کولاولی هم شئ. که بیا د دې ځای نه تاسو نه کوئ نو د دې ځای نه له پاسه نه چې تاسو دا سکرین داسې راښکته کړئ، څنګه یې راښکته کړو نو دلته کې د ډیټا د اپشن چې دی د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ. دا چې څنګه لاندې لیکلي ولا ووایي نو د دې ځای نه هم سیم 1 او سیم 2 ته چې دی د دې ځای نه هم تاسو دا سیټینګ چې دی بدلولی را بدلولی شئ. چې په دې طریقه تاسو خپل موبایل له سیټینګ وکړئ نو تاسو چې ډیټا کولاوئ نو ستاسو بیلنس چې دی هغه نه خرابېږي. دغه شان د سیم هم تاسو ته دغه ځای نه بندولی شئ. په ځینې موبایلو کې چې دی هغه د کال هغه سیټینګ هم د دغه ځای نه کېږي، چې تاسو د کم نمبر نه ټلیفون میلاوئ، د کم نه تاسو میسج کول غواړئ، هغه هم تاسو ته په دغه ځای کې شو کېږي. زموږ د موبایل کې چې دی خالي د ډیټا هغه اپشن چې دی دغه ځای شو کېږي. بل لا زموږ کم نمبر چې موږ میلاوو نو موږ ته سیم 1 او سیم 2 چې دی هغه لاندې شو کېږي. کوم ته نه شو کېږي نو هغې د دغه ځای نه هغه سیټینګ چې دی هغه هم برابرولی شي.